السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله او صحت په جامه وي. که چېرې موږ تاسو د مخلوق په ځای باندې د الله سره تعلق وساتو، د الله سره خپل تعلق مضبوط کړو، نو زموږ او ستاسو به یقینا چې دنیا او آخرت دواړه زندګي به ښکلې تېرېږي. لکه د الله سره تعلق په شان د امبولانس مه ساتئ چې چېرې ستاسو په ایمرجنسي کې په کار راشي، باقي به خبره ختمه. ټلیفون وکړي تا ته راشي، هسپتال پورې دې ورسوي، لیکن بیا هېڅ نه بیا د نه راځي په مخه باندې، بیا ستا هم په یاد کې نه راځي. نو د الله سره صرف هغه صورت کې تعلق مه ساتئ چې کوم مخکې ستا ضرورت وي، مال و دولت ته دې ضرورت وي، تکلیف مصیبت در باندې راشي او ته الله ته چغې وې، بلکې په هر حال کې د الله سره تعلق ساتئ. که هغه هر حال وي، مطلب په تا باندې غم وي، تکلیف وي، مصیبت وي، راحت وي، خوشحالي وي، لیکن په هغې ټولو کې به ته د الله سره تعلق ساتي چې ستا د الله سره تعلق خاص د الله سره وي، چې تا باندې خوشحالي راشي چې ته د الله شکریه ادا کړې چې دا د الله سره تعلق ساتل دي. نه چې کوم دی نو ته چېرته په ډمې ګډې کې ژړاګانې ګډ کړي، داسې ناروا کارونه ونه کړي چې په هغې ستا نه الله خفه شي، چې په تا باندې الله خوشحالي راولي. کله غم تکلیف مصیبت د باندې راولي نو چې داسې الفاظ داسې کلمات ونه وایي چې په هغې باندې تا نه الله خفه شي. نو د الله سره به تعلق مضبوط جوړی چې په الله باندې ستا مکمل 100% یقین په هر حال کې، که هغه سخت وي، تکلیف مصیبت راحت هر یو حال وي، چې الله باندې ستا یقین وي. نو یقینا ستاسو به د دنیا او د آخرت دواړو زندګي ډېره ښکلې تېرېږي. نو په الله باندې تعلق ساتئ، د الله سره تعلق ساتئ او په الله باندې یقین کوئ او د الله نه د ښه امید کوئ. نا امیدي مه کوئ، ځکه نا امیدي کفر دی. السلام علیکم ورحمت الله.